رابې پوه شه تاوان او زیان به هغه ته رسېږي. نو کوشش کوو نور په افغانستان کې د دې سندرو مندرو دوران تېره شوی. نن یو خبیث راته وایي طالبان چې راسي موسیقي به څنګه وي؟ محل موږ له لوږې مرو، ته موسیقي ما مړوي، موسیقي روح، موسیقي تعلیم ده. موسیقي څه شی ده؟ خو یو ډمې ته زنګ و جامه نه روښه، یو کوني راواخله کمیس و پرتوګي ور بدل که ګډوه بس دا موسیقي ده. دې خوند څه شی ده؟ د دې لذت شی ده؟ دا ما ته راکوي څه شی؟ په ټول افغانستان کې وګورځه د ګلزمان ډم په شمول باندې لاس ډمان نه دي. نو که دا د موسیقي دروازې بندې سي دغه خلکو ته به مونږ کور کې او 5 روپۍ تنخوا ورکوو. غاپې دي نه ټوله ورځ غاپې او سوندې دي او سرې دي او سپینې دي. اخر یې چې وګورې ښځې هم ترې تښتېدلې لکه منګل غوندې او لورګانې هم. د سندرغاړو د ډمانو خو بیا دغه حال وي. که سندرې د غذا روح و دوی وایي چې دی هغه د روح غذا ده. نو منګل ولې خپله ښځه پرېښودله؟ ولې د منګل ښځه راجیګه سوه د یو ملا له زوی سره یې واده وکړه نغمې؟ ولې د منګل لورګانې وتښتېدې؟ چې چېرته ډم ګورې یا به یې لور تښتېدلي یا به یې ښځه تښتېدلي. نو د ډمانو دغه حال د نیازی اقبال دې ونه لیده په رسنیو کې راغی 15 طلاق یې واخیسته، بله ورځ یې وایي ما ته خو لامزه به وویله چې دا طلاق صحیح نه ده. نو مال نو طلاق څه رقم وي؟ طلاق لکه چې خلک په کوتک ورکوي، خو جګ سوی د ټولې دنیا مخکې چې طلاق یو بل رګم شو بیا راجیګ سوی هماغه غړز او غړوز د هېڅ خبره نشته. نو چې چېرته ډم ګورې ښځه به ترې تښتېدلې، چې چېرته ډم ګورې لور به یې له بل سره روانې، چې چېرته ډم ګورې لور به زوی به په ودونو کې ګډېږي او دا یې به هم لکه سپی خوله به یې ټوله ورځ خلاصه نیولې وي و نانا دې و نانا. بس دغه حال ده د ډمانو. نو دغه ډمان اول باید مهار شي. دا خبیثان او دا ذاتي نور هر څه صحیح ده. اوس مونږ ته د منګل او د نغمې څه ضرورت ده؟ منګل بیچاره راجګېږي زاړي چې ما نه ښځه راله یو شعر پرې باندې ورخوشې که د خیره. مبین صاحب محترم